اوس سوال دا دی چې دا آمین به په جهر وایو که به سر به وایو. نو دا مسله لکه غونډه واضحه کوو چې جهري مونځ وي نو امام به آمین په تیزه وایي. دلیل په دې باندې حدیث ته روایت د وائل ابن حجر چې ترمذی کې نمبر دی 248 هغه وی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما په خپل غوږونو د رسول الله علیه السلام نه اوریدلی دي قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې د الله نبی په مانځه کې ولا الضالین وې د الله نبی مانځه کې ولا الضالین وې فقال آمین د الله نبی په خپل آمین وې ومد بها صوتا او په دې آمین د आवाज داسې ورغت د صفه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی کې 248 نمبر مد بها صوتا دا په معنا د رفع او جهر سره دی. د ابو داود بل روایت دکه سید وائل ابن حجر دی 933 نمبر اذا قرأ ولا الضالين قال آمین ورفع بها صوتا فآمین د الله نبی आवाज اوچت کړی دی. نو آمین منځ کې ثابت هم شو د الله نبی ویل دی نو دا د امام لپاره ویل هم ثابت شو او جهر پکې ثابت شو د دې حدیث د ابو داود نه. بل حدیث کې راځي بخاری و مسلم کی روایت دی بخاری کی 782 نمبر مسلم کی 410 نمبر دا اللہ نبی فرمائی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو بیا فرمائی فقولوا آمین تاسو ټول سره د امام آمین وایي فائدې سره فانه من وافق قوله قول الملائکه د چا آمین چې د ملائکو د آمین سره برابر راغې غفر له ما تقدم من ذنبه نو د ټول ګناهونه به الله معاف کړي. ابن حجر د دې حدیث نه استدلال کوي چې دلته کې قولوا امر دی د الله نبی وی تاسو ټول آمین وایي دا د آمین متعلق د الله نبی اډر کړی دی او قول سره چې کله خطاب مطلقاً راشي نو دا په جهر باندې حملېږي. دغه سي د مقتدی آمین د امام د آمین سره متعلق کړی دی چې کله امام آمین وایي نو مقتدیان د هم آمین وایي. اوس د امام آمین په جهر سره دی او په اوچت आवाज سره دی نو مقتدیان به هم جهر کوي او اوچت आवाज سره به کوي نو دې سره به د امام او د مقتدی آمین کې موافقت راشي چې امام په پټ आवाज کوي او مقتدی په ښکارا आवाज کوي یا امام په اوچت आवाज کوي مقتدی په پټ کوي نو دې کې هم موافقت ناراضي. نو آمین په جهر دی او د مقتدی او د امام دواړو لپاره دی د الله د نبی او د صحابو طریقه ده. روایت د ابو هريره د بخاری او مسلم بالکل صفا موجود ده اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری 780 نمبر روایت او صحیح مسلم 410 نمبر روایت. د دې حدیث نم ابن حجر سے استدلال په دې انداز کی چې امام په جهر سره آمین او نه وي نو مقتدی ته به د امام د آمین پته څنګه دی د الله نبی وی آمین وایي اوس مقتدی به د آمین څه ته وایي او کله چې امام آمین وایي نو تاسو هم وایي نو چې امام د آمین پته به موږ ته څنګه لګي چې امام کله په اوچت आवाज آمین وایي هم به پوه شو خو چې امام حنفی دی او هغه یا اډونه وی لکه 98% د احناف په ډکه نه وي یا اوی خماړه وونه ریدو نو سما او داغه موافقت بس راځي. دی وجنه دا خلق د حدیثو ښکار دشمنه ته ولاړ دي او پوېږي بنا. ابن القیم صاحب په اعلام الموقعین کې په دې انداز باندې استدلال کړی دی. اخفاء کم خلق چې آمین په پټه وي دی کله کله د قران د عمومیاتو نه استدلال کوي. وی الله وی چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا وی الله وی چې الله په پټه را بلا الله په پټه را بلا نو آمین دعا دا دعا په پټه لہذا آمین په پټه دي دا خپل صغرا کو به جوړ جواب دا دی چې دا سورته فاتحه هم دعا ده کنه نو ساری منځ کې خو بیا د فاتحه هم په پټه وای ما هم ما سوتن منځ کې فاتحه هم په پټه وای ځکه ته چې الله په پټه را بلا نو فاتحه کې الله را بللی بیا په پټه را بلا تبم دک وای چې یرا دا دعا په جهر ثابت ده د امین هم په جهر ثابت ده. دا خلق چې دا قران کوي ګنا او په قران باندې حدیث وਹੀ نو دا قران د هدایت سبب نه دی په دې قران دی گمراه دی ځکه په قران
باندې حدیث وهما په قرآن او حدیث راواله دواړه وحی د تشریح د یو بل لپاره جوړ کا. نو دا خو یو خبره شوه. بل یو روایت د شعبه دی پیش کی مشهور، وائل ابن حجر وی چې صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بدا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوت، आवाज په پټ کو. دار قطنی وغیرہ کې دا روایت شتا. نو دا اخفى بها صوته نبی پته لګي چې آمین باندې به आवाज کمه. من وایو دا استدلال پشپغو طریقو سره کمزور دی او ضعیف دی. اوله طریقہ امام ترمذی په خپل د امام بخاری نه اوریدلی دی چې سفیان والا حدیث چې آمین به پتیزه وي دا ډیر صحیح دی د حدیث د شعبہ نه. نو شعبہ چې ویلی دی چې اخفا بها صوتا دا روایت صحیح نه دی، بلکې مد بها صوتا رفع بها صوتا والا روایت صحیح دی. او شعبہ په دې حدیث کې په ګڼو مقاماتو کې خطا شوی دی. دویم امام ترمذی دام لیکلی دی چې ما د امام ابو زرعه د شعبہ او د سفیان د حدیث متعلق تاسو کو چې یو روایت کې راځي چې شعبہ وایي چې آمین به په مذهب ہے، او روایت د سفیان کې دی چې آمین به په اوچت आवाज سره وي. نو امام ابو زرعه چې د حدیث لوی ډاکټر او ماهر دی دته مې وایي چې ته د دې باره کې څه وې، نو یاغه وی چې حدیث د سفیان ډیر صحیح دی په نسبت د شعبہ سره، لہذا آمین به په تیزه باندې وای. دریم جواب چې دی وی چې یرا واخفى بها صوتا، نو د استدلال کی کمزوری دادا چې امام ترمذی په تعلیم القرآن کې د هغه په باب کې د یحیی بن سعید د نقل کړی دی چې کله هم د سفیان او د شعبہ مخالفت راغی. یو خا سفیان روایت دی بل خا د شعبہ روایت دی، نو د سفیان روایت به معتبری په نسبت د روایت د شعبہ، او دلتم تعارض راغلی. نو سفیان د الله د نبی په احادیثو کې ډیر حاضر دی، ډیر پویا دی، ډیر کلک دی په نسبت د شعبہ سره. څلورم وجہ چې دی وی چې اخفا بها صوته نه استدلال کی، نو د دې استدلال د کمزورۍ څلورم وجہ دا ده چې امام ذهبی په تذکرۃ الحفاظ کې د صالح الجزرا ابو حاتم ابو زرعه ابن معین نقل کړی دی. دی ټول ویل دي چې سفیان احفظ دی د شعبہ نه. سفیان د الله د نبی احادیث ډیر محفوظ ساتي، دومره شعبہ نشي ساتلی. نو چې سفیان ویل دي چې مد بها صوتا آمین به پتیزه وي، نو یقینا چې آمین پتیزه باندې دی. پنځم وجه د استدلال د کمزورۍ چې د سفیان روایت په آمین بالجهر کې داغي متابعین موجود دي، لکه الله ابن صالح، علی ابن صالح، محمد ابن سلمہ، دا ټول دا د آمین بالجهر د پاره متابعین دي د سفیان سره. او د شعبہ د روایت یو متابع هم نشتا. محدثینو کې داسې محدث متقدمینو کې ذمہ دار چې هغه په مقابله د روایت د سفیان کې ترجیح ورکړي وی روایت د شعبہ ته. نو ډیر اصح روایت چې کوم دی هغه روایت د سفیان دی. کله کله دی قول دی ابن مسعود پیش کی چې سلور سيزونه به امام په پټه وي، یو پکې امین دی. جوابدار چې کله د الله د نبی احادیث ثابت شو، نو بیا د علی ابن مسعود وغیرہ ضعیف آثار د مرفوع او دارنګ چې کوم د مرفوع صحیح حدیث مقابله کې موقوفات صحیح حجت هغه نه دی. بیا چونکه یو د امین د مسلې اختلاف، یو د امین سره دشمنی، تاسو په الله یقین وکئ. زه ټیک شو امین یا په پټه ویل یا په تیز ویل مسله اختلافي شو، خو تاسو په ایمو د احناف په جماعتونو کې د امین په جهر سره چې څوک وي د دې دشمنی شروع ده کړه شو. اسی ته د دینیت باندې چې تا ډول حدیث شینه ته چرته د احناف جماعت کې یا د پنځپیر والو په جماعت کې وای چې امین او صفاوت و چې زه حنفیه ما پنځپیریه ما دیوبندیم، خو د الله د نبی د وجه مې امین وي څوک به معاف پرې بری دي. نو د امین د جهر او د سر خبره ځان لدا په دې علاقو د سه مهنت شوی د تقلید د جمود په بنا باندې چې باقاعده د خلق د رفع الیدین د امین د صلاتین د امام پس فاتحه ویلو دشمنان دي.
او دا حدیثونه بالکل متروک کړي دي. نو په دې وجه باندې آمین بالکل حق او سچ او ثابت دی. دا ټول دلایل مونږ وې، خو په دې علاقو کې صرف د جواز خبره نه ده، دلته د سنت ته باقاعده سپک کتلی شي، دشمنی پې کولی شي. نو عوامو له ننګ او غیرت پکار دی چې آمین په تیزه وي، عوامو له ننګ او غیرت پکار دی چې رفع الیدین کوي، ځکه چې دا صرف سنت نه دي بلکې دا سنت مبغوض ګرځېدلي دي د علماو په نسبت باندې، دشمنی کیږي. نو په دې کې اجر ډېر لوی دی. هغه سنت چې خلکو د هغې دشمني شروع کړي او ته په هغې باندې عمل شروع کړي، په دې باندې اجر ډېر دی. انشاءالله د اجر په نیت په دا وایو. او د الله د نبی په تابعدارۍ کې د شیخانو د وجه نه، د خلکو د وجه نه، د الله د نبی عمل دی. ګوره دا یو ډېره غټه خبره ده. مونږ چې وایو آمین په تیزه وایه، ولې وایو؟ د الله نبی ویلی دي. دی چې وایي آمین په چپه وایه، ولې وایه؟ وي د امام ابو حنیفه مسلک داسې دی. نو یو خوا مسلک دی او بل خوا رسول الله دی. ظاهره خبره ده چې چا کې د ایمان غیرت رسول الله ډېر غوره دی د مسلکونو نه.